سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ابو هريره سے روایت کی نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت ورځ به سخت ګرمي ده، دا نور هم راښکته شوي دا ځمکه هم د تانګي هلته به هېڅ قسمه سوری نه سیوا د الله د عرش په سوري او د عرش په سوري کې به کم خلک وي، اووه قسمه خلک وي چې د قیامت په ورځ باندې به دوی خدای پاک د عرش د سوري لاندې کوي، عرش د سوري لاندې وي په دغه ورځ باندې به دغه عرش د سوري نه علاوه بل ځای کې سوری نه وي. سبعة اووه قسمه خلک به وي، اووه قسمه اووه کسان نه، په دې قسمو کې چې څومره خلک راتله دقه عمره قبیلې والا خلک دقه اعمالو والا خلک دا به د قیامت په ورځ باندې خدای پاک د داسې سوري لاندې کړي چې هغه شان سوری یوم لا ظل الا ظله بل ځای کې ماشم سوری. اول نمبر امام عادل، حکمران عادل حکمران، منصف حکمران، انصاف والا حکمران، داسې نه چې بس نیم ظلما او ټوله زما عوام دې تباه شي، عوام دې غرق شي، عوام دې په روټۍ پسې ګرځي او دی چې کوم عیاشیان دی به صرف د دې دپاره سعی کوي چې ما ته دې دا غټه مرتبه پسې میلاو شي، دا بله عهده دې ما ته پسې میلاو شي، داسې باچا نه هغه باچا لکه عمر فاروق انسان ته چې هغه د شپې ګرځي رعایت یې ګوري چې چا ته تکلیف وبني، د شپې حالات معلوموي، د ورځې خلکو ته ګوري. هغه باچا چې وایي د قرات په غاړه باندې دریاب دی په غاړه یو شپې دلته نه مړ شي زما له خدای ته وسو داسې عادل باچا چې د ځنګل ځناور خپل په حدودو نه په ښکته باندې ښکار نشي کولی چې زما حد خدا دی دې نه بره به زه ښکار کوم ښکته باندې عمر فاروق صاحب عدالت دی. هغه عادل باچا چې ځمکې د یو بوډۍ نه تیل راښکولو او هغه راله عمر فاروق صاحب ته وایي ته باچا یې عادل یې ته حکمران یې او ځمکې زما نه تیل راښکوي، هغه ځمکې ته یو چټۍ ولېږله دا په ځمکه کښېږده تا ته به ستا تیل چې ځمکه باندې هغه چټۍ کېښوده ځمکو ته تیل شروع چې څومره غواړې بیا چا هغه چټۍ راواخیسته چې یاره دې ځمکې دا دومره تیل ولې هغې لیکلي څه پته شته په هغې باندې دا لیکلي وو وایي ای ځمکې که چېرته تا د دغه بوډۍ دا تیل واپس نه کړه په تا به زه د بېلمازۍ د وجې داسې عظیم باچا به عظیم حکمران به د الله د عرش په سوري لاندې د قیامت په ورځ او ظالم باچا نبي علیه السلام فرمایي وایي کوم یو انسان ته چې پته وه چې دا سړی ظالم دی من مشى مع الظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام. کوم انسان ته چې دا پته وه چې دا سړی ظالم دی، دا حکمران ظالم دی، دی بې انصافه دی، دی د سره د عوامو خیال نشته دی او د هغې باوجود د هغه حمایت کوي او هغه له تقویت ورکوي، نبي صاحب د سخت وعید ورکړی دی داسې خلکو لپاره به کمپین نه کوئ، داسې خلکو لپاره به ترقي لپاره حمایت نه کوئ، د هغوی به په هېڅ یو ماډل باندې په هېڅ یو پلټفارم باندې به د هغه حمایت نه کوي. که چا وکړو نبي صاحب فرمایي فقط خرج عن الاسلام، د اسلام نه دی اسلام نه وتلی دی چې یو د ظالم کس یو تا ته پته ډېر ظالم دی او ته بیا د هغه حمایت د هغه د ظلمونو تا ته ښه ښکاري او بیا په دې زمانه کې خو د هېچ چا ظلم پټ نه دی، هر څه اندر ریکارډ کیمرې ښودلي دي سړي کې په ده باندې دا کیس دی په ده دا کیس دی په ده دا کیس دی دا دومره نااهل دی دا دومره غل دی دا دومره دا دی ډېر حمایت کوي هغه چې په هره جامه کې که هغه په ګیرې ولیدې که پټکې پسې په دغه جامه کې راشي که دا فاسق او فاجر ولیدې چې ګیرې ولیدې د ټول فاسق فاجر چې مخامخ ولاړ نو چې فاسق فاجر او که ګیرې والي که پټکې والي خو چې که په دغه کارونو کې راګیر شو بیا به د حمایت نه کوي دا رسول حدیث دی. نو یو څوک شو په دې اووه کسانو کې امام عادل دویم وشاب نشأ في عبادة الله، هغه ځوان چې په ځوانۍ کې د الله عبادت کوي بوډاوالي په یاسین بل کار کولی شي خو چې ځواني او په ځوانۍ کې د الله عبادت کوي په ځوانۍ کې
په ځوانۍ کې خلکو ته شیطان متوجي نفس ورته متوجي د هغې سره مقابله یي نو چې په ځوانۍ کې دغه دوو کسانو له شکست ورکړي دشمنانو له او راشي دا سر په سجده باندې خدای پاک ته کېږدي ښه په قوت باندې رکوع په خپله صحیح طریقه سجده په صحیح طریقې باندې کوي چې بوډا شي نو بیا خو اصل د کار شیطان یې په دغه څه کوي او بله خبره دا ده چې بیا رکوع په صحیح طریقه نشي کولی کېدای شي کله کله رکوع کوي نو اکثر خلک ورسئ لګیا لمونځ کوي یا په داسې لګیا نو رکوع هم صحیح نشي کولی سجده هم صحیح نشي کولی سجدې چې لاسونه به یو کړي بیا په قلاره بل بیا به ورو ورو چې کوم دی په زنګونانو ویدړي که نه په قلاره قلارې نو په ځوانۍ کې چې چا د الله عبادت وکړو خدای پاک دومره لوی عظیمه بدله ورکوي چې په قیامت په ورځ باندې به د عرش د سوري لاندې چې هلته به بل سوری وي دریم نمبر ورجل قلبه معلق بالمسجد دریم نمبر هغه انسان چې د هغه زړه د جومات پورې معلق وي چې د جومات نه راوځي که نه دی به چې هغه جومات کې ناست وي چې د جومات سره یې طبیعت وي جومات کې راشي زیات وخت خپل په جومات کې باسي چې جومات ته د ټول نه اول راځي او د ټول نه اخري ځي دا د مؤمن علامه هو ورجل قلبه معلق بالمسجد هغه انسان چې د جومات سره د تعلقي جومات ته ځي راځي اذا خرج منه حتى يعود اليه چې جومات ته وځي که نه چې بیا ورته واپس راځي دغه انسان نو درې شو څلورم نمبر ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه هغه دوه قسمه خلک چې د الله د رضا دپاره محبت کوي او که جدا کېږي هم د یو بل نه جداوالی راځي په منځ کې دښمني راځي په منځ کې دا هم د الله د رضا دپاره د دې حدیث بل حدیث تشریح ده نبي اسلام فرمایي وایي من احب لله ومن ابغض لله فقد استكمل الايمان چا چې د الله د رضا دپاره محبت وکړو د الله د رضا دپاره یې بغض وکړو دا سړی پنځم نمبر ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه هغه انسان به د قیامت په ورځ د عرش په سوري لاندې چې په یو ځای کې خالي ناست تنهایي کې ناست او د الله د لرې نه د سترګو نه وکړل شي د الله ذکر کوي یوازې الله یادوي او د الله د یاد د وجې د سترګو نه مخکې لاړ شي داسې د قیامت په ورځ د عرش د سوري لاندې تنهایي ځکه یاده کړه که نه په جمع کې هم خلک د الله ذکر کوي خو اکثر پکې د ریا شوبه خلک وایي چې ناست د الله ذکر کوي انتظام ریا کوي نو تنهایي ځکه دې حدیث کې دې سره څو شو شپږم نمبر ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال قال إني أخاف الله شپږم نمبر هغه انسان چې یو حسینه ښځه د نسب والا د جمال والا ښځه هغې ورته دعوت د زنا ورکړو خپل ځان ورته حواله کوي او دوی چې اني اخاف الله زه د الله نه یېرېږم خپل په ځان یې قابو راوست خپل نفس یې قابو کړو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه انسان به د قیامت په ورځ د عرش په سوري لاندې او اووم نمبر ورجل تصدق بصدقة هغه انسان چې هغه ورچېره پټ دا مې قسمه صدقه ده ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه یو کس داسې صدقه وکړي پټه داسې کس چې پټه صدقه وکړي دومره پټه وکړي چې دا دس داسې د ښي لاس ته خبر نه شي په ښي لاس باندې څه ورکوي انشاءالله نو دومره پټه صدقه کې کله کله په ښکاره صدقه هم پکار ده ان تبدو الصدقات فنعما هي فرض صدقات واجبه صدقات د ښکاره ورکوي او کله کله به نفلي صدقه هم ښکاره ورکوي خو که چېرته نفلي صدقه چا پټه ورکړه دومره پټه یې را صدقه وکړه چې دا ګس لاس خبر هم نه شو چې په ښي لاس باندې ده چا له څه ورکړي دغه انسان د اخلاص نه صدقه کړې ده نو لهذا د قیامت په ورځ دا انسان د عرش په سوري لاندې متفق علیه حدیث دی بخاري شریف کې مسلم او دلته مشکات شریف